بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق لیډز کی تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا اپوزیشن جماعتونو ته د مذاکراتو دعوت ورکړی شو، کوم چې دغه اپوزیشن جماعتونو اتحاد پی ډي ایم مسترد کړی دی او د هغې سره یې د مذاکراتو نه انکار کړی دی. په دې اړه نن شوکت یوسفزي صاحب یو پریس کانفرنس هم کړی و او هغې د هغې سره نور چې کوم وزیران دي هغې هم وو او هغې دا وی چې څومره مسلې دا د خبرو اترو په ذریعه حل کول دي او نن چې کوم په ملک کې او په خاص کر په صوبه کې که موږ د کورونا کیسز وګورو نو هغه ډېر په تیزۍ سره روان دي. نو که دغه شانې د عوامو تحفظ لپاره دغه موږ په دغه چې کوم مذاکراتو دعوت ورکړی و، په دې کې به موږ دغه اپوزیشن جماعتونه قایل کولی چې په دې حالاتو کې دوی سیاست نه کوي او دغه خپلې جلسې ملتوي کړي. د سیاست دپاره بیا ډېر وخت دی، په بل وخت کې هم دغه سیاست چې کوم دی نو هغه کیدی شي. بل طرف ته لا تر دې دمه هغې ته د اپوزیشن جماعتونو ته د جلسې اجازت نه دی ورکړی شوی، خو د اپوزیشن چې کوم د پی ډي ایم مشران دي هغې دا وایي چې دغه جلسه چې کومه ده دغه په هر صورت کې کېږي. حکومت وایي چې عوامو ته اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو هغې ته د عوامو نه بلکې خپل مفادات عزیز دي او حکومت ته چې کوم دی نو هغې ته د عوامو چې کوم تحفظ دی نو هغه عزیز دی. دغه شانې چې کوم مذاکرات دي د هغې نه اپوزیشن جماعتونو انکار وکړو، نو آیا د دغه مذاکراتو نه علاوه بل څه لار شته چې په هغې باندې د دغه ټولې خبرې اترې چې کوم مسله ده د حکومت او د اپوزیشن جماعتونو ترمنځ چې هغه حل کړی شي؟ او آیا د دغه شانې جلسې جلوسونه دي درنې دي په دې باندې حکومت ختمېدی شي او که نه؟ په دې ټولو باندې په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي حاجي عبدالجلیل جان صاحب چې د جمعیت علماء اسلام صوبایي ترجمان دي، د هغې سره سره دي حمید طوفان صاحب چې هغه د عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم میډیا کمیټي د هغې غړی دی، او زاهد مومن صاحب چې د پی ټي آی رهنما دی هغې هم موږ سره موجود دي. تاسو درې ونه ته پروګرام کې هرکلی وایو. دې نه وړاندې چې موږ لاړ شو او د دې چې کوم زموږ شرکای د هغې سره خبرې اترې وکړو د میلمنو سره، شوکت یوسفزي صاحب چې کوم نن پریس کانفرنس کړی و په هغې کې هغې دا خبره کړې وه چې دغه حکومت اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو دا د خپل مفاداتو لپاره راوتي دي او موږ غواړو چې موږ د عوامو تحفظ وکړو. شوکت یوسفزي صاحب نور څه ویلي لږ دغه ورو او بیا به راځو په هغې به خبرې اترې کوو. میرے خیال سے اگر وہ اپوزیشن لیڈر نہ بھی آتے، ان کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے تو پارلیمانی لیڈرز آ جاتے ہیں، ہم بات کر لیتے. کل ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے نا انہوں نے. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب کمٹمنٹ کر لیا آپ نے تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے؟ انہوں نے پھر کیوں کمٹمنٹ کی؟ انہوں نے خود ہم سے کہا کہ جی ہم آئیں گے 4 بجے، اور درانی صاحب نے کہا کہ میری جگہ لطف الرحمان صاحب آئیں گے. اچھا، شیر اعظم وزیر صاحب نے کہا کہ جی میری جگہ فیصل صاحب آئیں گے. دوسرے نے کہا کہ جی میری جگہ فلاں آئے گا. تو ہمارے ساتھ تو کمٹمنٹ کی نا، یا تو ہمیں اس وقت بتا دیتے تو کہ ہم نہیں آ سکتے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے کمٹمنٹ کر لی نا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں چور ہے، وہ خوفزدہ ہیں، وہ خود بھی ڈر رہے ہیں. وہ جلسے کرے، ہمیں جلسوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے نا. ہم جلسوں سے کیا، جلسوں سے کوئی حکومت گرتی ہے؟ اگر جلسہ کرنا ہے تو پھر تو ایک وہ کرائٹیریا بنانا ہے، کرونا ختم ہو جائے کرائٹیریا بنا لیں گے، ایک جلسہ کر لیں گے، کوئی ایشو تو نہیں ہے. ہم اکیلے پارٹی کریں گے اور یہ سارے مل کے کر لیں. جی بالکل، وایي چې موږ به چې ټول اپوزیشن جماعتونه دي نو د هغې پل کې موږ یوازې هم جلسې کولی شو. زاهد صاحب لږ راته تاسو دا وایي د دې نه وړاندې چې جلیل جان صاحب په دې باندې خبره وکړي، تاسو ته زاهد صاحب لږ ووایي چې د کورونا چې کوم دویم لهر خبره حکومتي وزرا کوي او څومره موږ ګورو دغه کیسونو کې واقعي اضافه یو ځل بیا روانه ده. نو دا خو د اوس نه، دا خو د اکتوبر چې کوم اینډ و د هغې نه دا شروع شوي دي. تاسو چې کوم اپوزیشن جماعتونو ته دغه دعوت ورکوو د مذاکراتو، تاسو ډېر زیات لیټ نه شوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو خبره وکړله د کورونا دویم لهر حوالې سره، جی که موږ تاسو وګورو، تاسو اکتوبر خبره وکړه، اکتوبر کې تقریبا ډیلی کیسز به 30 نه 40 کسان به د کورونا وایرس شکار کېدل. که اوس تاسو وګورئ د نومبر کې تقریبا دا کرایټیریا تللی 200 نه 300 پر ډے کورونا کیسز پازیټیو را روان دي. جی نو دې سره اکتوبر دې نه مخکې چې کوم د موږ د دویم لهر نه مخکې چې کوم اسپتالونه وارډ څومره کورونا دپاره مختص شوي ټول خالي شوي وو او هغې کې بالکل مریضانو کرایټیریا صفر وه. اوس که موږ تاسو وګورو روزانه بنیاد باندې تقریبا نوي زموږ چې څومره د خیبر پښتونخوا متاثره شوي کیسونه دي هغه تقریبا 42815 کیسز پازیټیو را روان دي. صحیح. نومبر کې تقریبا 200 کیسونه سوا شو له دې سره.
نو موږ له پکار دي دې وخت کې تاسو د پی ډي ایم خبره وکړله د کورونا د کیسز خبره وکړله دا که موږ ریشو وایز وګورو دا ډېر زیاتۍ طرف ته روان دي ټیک شو جی تقریبا پرون هم تاسو وګورئ دې نه 3 نه 4 کسان پرون د کورونا شکار شوي دي او مړ شوي دي دې سره تاسو وګورئ دې نه مخکې زمونږ الله دې وبخي چیف جسټس وقار سیټ صاحب د کورونا شکار شلو وفات شلو جی زمونږ ډیپټي سپیکر محمود جان صاحب شو داسې نور څومره کیسونه محمود جان صاحب متاثره شوی دی جی متاثره دی جی نو د کورونا پازیټیو کیس راغلی کرنټاین دی کور کې جی جی نو دا کیسونه روزانه ډېر تیزۍ سره روان دي جی جی ها جی نو تاسو لږ زما تپوس دا و چې تاسو لږ لیټ نه شوئ دا کیسونه خو مخکې هم دغه شانتې روان وو اوس که پکې لږ تیزي راغلي په خپل ځای خو هغه دویم لهر چې کوم خبره کېږي نو خو د ډېر وخت نه شروع دی نو تاسو زما اصل تپوس دا و چې تاسو لږ ډېر لیټ نه شوئ چې د اپوزیشن جماعتونو کوم د پی ډي ایم جلسه ده نو هغه په 22 تاریخ باندې چې کومه جلسه ده نو د هغې نه 4-5 ورځې مخکې تاسو هغې ته د مذاکراتو دعوت ورکړو دا زما مطلب دا دی چې داسې لس 15 ورځې مخکې تاسو د دعوت نه شو ورکولی ګورئ جی زموږ که تاسو د موږ دغه وګورئ نیریټیو بیانونه وګورئ د موږ ګورنمنټ مخکې هم دې ته دغه ورکړی و چېرې تاسو راشئ موږ سره چې ستاسو څه باندې دا تاسو پی ډي ایم جوړ کړی دی او څه حوالې سره تاسو خلک روباسئ او د حکومت خلاف چلیږئ راشئ موږ سره کښېنئ په ټیبل ټاک باندې به دا خبرې وکړو په هغې نه مخکې اپوزیشن پی ډي ایم چې کوم دغه کړي دي بالکل هغې ورسره دې کې مرسته نه کوله صحیح حاجي صاحب تاسو لږ دا وایئ شوکت صاحب خبرې هم تاسو واورېدې هغې وایي چې اول دوی موږ ته اقرار کړی و بیا پته ونه لګېده چې وروسته بیا دوی موږ ته انکار وکړو حاجي صاحب څومره مسایل چې دي هغه ټول د خبرو اترو په ذریعه حل کېږي نو په دې وخت کې په خبرو اترو کې څه قباحت و بسم الله الرحمن الرحیم دا خدای مانا مخکې تاسو باندې کوېسچن وکړو په دې 2 کالو کې صوبه کې او په 2 کاله مرکز کې یو سنجیده فیصله دی وښیي نو دوی چې کله 2 ورځې مخکې دی وایي چې موږ د اپوزیشن سره رابطه کړې وه نو آیا دې په کانټینر ولاړ څومره وعدې کړي کوم سره هغه پوره کړي دي نمبر 1 نمبر 2 چې کله دیو رابطه کړې وه هغه دیو په خپله یو قرار کوي چې موږ پرون یا بل ورځ کړې وه او چې کله پرون د مرکزي سربراهانو اجلاس شو نو په هغه کې ټول سربراهانو مشترکه طور باندې دا اعلان وکړو چې موږ د حکومت اس میټینګونو ته به نه ځو اس اجلاسونو ته به نه ځو نو آیا بیا د مرکزي فیصلې نه پس د تلو څه جواز جوړېدو نو دا فیصلې هم سنجیده کوي کارونه هم د دې سنجیده دي کوم چې دی په دې وخت کې کم کار په حالت کې دی دی اوس کرونا وایي کرونا چې دا بالکل موږ کرونا کې مخکې هم حکومت سره ادارو سره تعاون کړی دی او بیا به هم تعاون کوو ایس او پیز باندې هم عمل کوو لیکن ما ته دا وښیي چې دیو ته په سوات جلسه کې کرونا یاد نه وه چې دیو کا دیو په حافظ آباد کې جلسه وکړه کرونا ورته یاد نه وه نن چې مسلم لیگ په مانسیرا کې سوات کې جلسه کوي یا پی ډي ایم چې دی پېښور کې جلسه کوي نو دې ته کرونا یاد شوه نو چې کله دا جلسې ختم شي بیا کرونا به هم ختم شي خو ټول نه اوله خبره دا ده تاسو ته مهمه خبره تاسو ته وښیم کرونا به هله ختمېږي چې حکومت موجوده حکومت ختم شي چې عمران ختم شي دا کرونا نه ده عمرانه ده عمرانات په دې ملک نه ختمول پکار دي چې کم عمران کم خالصیان دي کم ظلم و جبر دی په دې ملک کې کله چې دا حکومت ختم شي اټومیټیکلی کرونا به ختمېږي ان شاء الله حاجي صاحب دا ګوره دا خو یوازې عمران خان خو موږ نه ګورو چې یوازې صرف نن عمران خان راغلی د وزیر اعظم دی د ملک دې نه مخکې هم د ملک وزیر اعظمان راغلي دي د هغې وخت کې خو څه بیماري راغلې نه ده خلاف هم دغه شانې دغه شوي دي مطلب څه بیماري راغلې نه ده شوي دي جلوسونه هم شوي دي خو د هغې لپاره مطلب یوازې خو دا نه چې بس تاسو د اپوزیشن وایئ چې بس خامخا موږ کور ته لیږو هغې هم 126 ورځې درنه کړې وه خو هغه د دغې درنې په دغه باندې هغه چې کوم حکومت و هغې وران نه کړو بلکې همدغه د خبرو اترو په ذریعه د ټولې مسلې حل کېدی ګوره جي شپه 126 ورځې درنه کړې وه نو هغه درنه خو نه وه خو لوټ مار و هغه خو اسمبلی ته مو ختل هغې خو پی ټي وي ته مو ختل هغې خو پولیس والا هم والي دي مونږ خو اوسه پورې یو ګمله هم نه مات کړی مونږ خو پرامن جدوجہد کوو زما خو بنیادي حق دی آئین ما ته اجازت ورکړی دی جمهوریت ما ته اجازت راکړی چې زه خپل حق ادا کړم زه به جلسه کوم او زما جلسې حق دی آئیني حق دی د دنیا یو قانون ما د آئیني حق نه ایسارولی نه شي دوی چې کومه جلسه کړې وه او دوی چې کومه درنه ورکړې 126 هغه ریکارډ راواله او زما د 15 میلیون مارچونه او د پی ډي ایم جلسې راواله که یو کس ته نقصان رسېدلی نه موږ ته ووایي دوی چې 126 ورځې درنه وکړه پولیس والا یې والي دي پی ټي وي کې خلک یې والي دي کنکشن یې بند کړي دي سپریم کورټ باندې جامې ژوندې کړي دي
نور ډېر ډېر داسې کارونه کړي چې حیران بشي او بیا په هغه کانټینر کې دی ولاړ دی او بیا د قوم ته د مهنګایي ختمولو د ډالر ارزانولو د چینی ارزانولو مهنګایي ختمولو نوکریانو ورکولو 1 کروڑ نوکریانو ورکولو 50 لک کورونو ورکولو اعلان کړی دی جی نو یو ټن خو دې اغستې ما خو نه اغستې ما خو تا ته پرون بل ورځ وویل چې مونږ اجلاس ته به راځو کله چې زما مرکزي قیادت وویل نو مرکزی قیادت چې یو څیز باندې پابندي ولګولو نو بیا د صوبایي حاجي صاحب د دې ملک په تاریخ کې داسې موږ چېرته نه ولیدلي چې تاسو ټول سیاسي جماعتونه یې تاسو ډېر وخت نه په سیاست کې دغه د مذاکرات چې کوم دي د هغې نه د اوسه پورې چا انکار نه دی کړی البته داسې کیدای شي چې د هغې تاسو ته کوم دعوت درکوو هغه دعوت تاسو نه یو منلی تاسو چې کومه خبره وی د هغې تاسو ورسره دغه نه وی شوی خو د مذاکراتو نه انکار داسې ډېر عجیبه غوندې خبره ده نه جی ملک کې د صوبه کې روایات دا دي چې مذاکرات همیشه حکومتونو او اپوزیشن کړی دی جی جی بالکل ما ته دا ووایي چې 15 کاله د اوه کاله د صوبې او 2 کاله مرکز کې چېرته اسمبلی کې سنجیده مذاکرات شوي دي سنجیده انداز باندې دي ناست دي چېرته قانون سازۍ په حواله باندې دي مذاکرات کړی دی چېرته نور مسایل په دې ملک کې چې راغلي دي څومره لوی مسایل راغل دیو مشترکه اجلاس رونه وغوښتل خپلې فیصلې کوي او فیصلې هم دوی نه کوي فیصلې دیو باندې راشي امپوز شي بیا هغه فیصلې مردامت کېږي نو زما ارشاد بھائی داسې چل دی چې دیو سنجیده نه دي په فیصلو کې دیو د ملاقات کې مذاکرات کې سنجیده نه دي کله چې صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن بایکاټ وکړو اپوزیشن چې دی بالکل هغه نه بیا دیر کې ناست او منت جاری کول چې راشي موږ سره کښېني دا خلک خو چې سنجیده نه دي سنجیده وی نو ټول به ورسره ناست وی ټیک دی چې تاسو وایئ چې دوی سنجیده نه دي زاهد صاحب نو په دې باندې تپوس کوم حمید بھائی تاسو لږ دا ووایئ چې کوم اوس پرون چې کوم هغې تاسو دعوت درکړی و د اپوزیشن جماعتونو لخوا دغه د مذاکراتو دعوت چې کوم دی نو هغه مسترد کړی شو کم داسې شرایط دي چې په هغې باندې تاسو اوس مذاکراتو ته تیارېدی شئ او د هغې نه پس چې تاسو وایئ چې حکومت دا شرایط ومني موږ به ورسره مذاکرات کوو بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو د مشرق ټي وي ستاسو ډېره مهرباني چې دومره اهم ایشو باندې موږ راغوښتي یو اوس د مذاکراتو داسې یو وخت کې دوی خبره کوي چې هغه وخت تیر شوی دی بې ټایمه دوی خو په ټایمینګ باندې دوی ته څه اثر نه پرېوځي پوهېږي پرې نه یا غیر سنجیده دي خو دا د دې ټایم نه دی دوی صرف او صرف د کرونا په اړ کې خپل حکومت بچ کول غواړي آیا دا کرونا چې و دا صرف دوی د الیکشن چې کوم دوی ګلګت بلتستان هغې دپاره ساتلي چې کومه ورځ بلتستان الیکشن دوی په دانلې باندې لا تر اوسه ګټلې نه دی خو کوشش وکړي چې وګټي نو هغې دپاره کرونا ساتلې وه اوس په ډایرکټ په 16 تاریخ په 15 الیکشن کېږي په 16 باندې دوی اعلان کوي اصل نه کرونا دپاره نه د 22 تاریخ دپاره جلسې دپاره دوی کرونا په اړه کې زمونږ جلسې ملتوي کول غواړي خو څنګه چې دوی نن منصیره کې وکته چې مسلم لیگ جلسه وکړه باوجود د دې چې ډي سی ولا NOC نه ورکړي نو ان شاء الله 22 باندې به جلسه کېږي او خبرپور جلسه وکړي دا به د اپوزیشن ټولو نه د اوسه پورې چې څومره جلسې شوي دي دا به ټول نه غټه جلسه او بھرپور جلسه وي تاسو چې کوم اجازتنامه تاسو خبره وکړه تاسو ته میلاو شوې ده اوسه پورې نه اجازتنامه خو دوی مونږ درخواست کړی دی دا خو که اوس دوی ورکوي او که نه ورکوي څنګه چې په منصیره کې شوی دی انشاءالله پېښور کې به هم کېږي خو چې کم وجه دوی مونږ ته یادوي مونږ به د ایسوپیزم خیال ساتو سینیټایزر به مونږ پرووایډ کوو ماسک به مونږ پرووایډ کوو دوی خپله خیال نه ساتي ولې د دوی په جلسې کې دوی څه کرونا پروف خلک دي زمونږ دا خلک او دا کارکنان ورته کمزوري ښکاري نو خبره د کرونا نه ده خبره د احتجاج نه د حکومت بچ کولو ده او په اکثر کې یو داسې وبا چې دوی په وبا باندې ځان بچ کړي په کار دی چې کارکردګي ښودله کارکردګي خو د دوی داسې دی چې ټول پاکستان کې چې کله دوی راتلل نو دا ملک چې 95 ارب ډالر مقروض و 95 ارب ډالر مقروض و او نن چې دوی راغلي دي 2 کاله کې دا 113 ارب ډالر مقروض دی دا خو د دوی کارکردګي ده مهنګایي چې وه 5.8 وه اوس 8.5 ده دا کم داسې شیزونه دي چې دوی خو دوی نااهل دي ګورننس خبر نه دي بلد نه دي هغه خلکو ته ګورنمنټ حواله شوی دی چې هغه کم کونسلران منو شو جوړې دي چیف منسټران جوړ شوي دي نو کم خلک چې تاسو وایي چې بلد نه دي یو طرف ته تاسو وایي چې بلد نه دي بل طرف ته تاسو په خپلو خبرو کې دا بار بار ذکر کوئ چې د دې مختلفو پاټونو دا خلک راغونډ شوي دوی سره دغه دي بیا تاسو دا نه ګڼئ چې تاسو پرې خپله خبره کې څه تضاد دی نه هغه خلک دي چې دوی که تجربه کار هغه غونډ کړي دي سم خلکو ته خو دوی لار نه پرېږدي صحیح ده په دې پارټۍ کې خلک
لفظ دی چې دا بهر المنګ به کور سیاست په سیاست کې کار سم دغه خو هغه کرپټ خلک بهر ټیک شو خو بهر الفاظ چې کوم دي هغه زموږ د پاره ټول سم سیاستدانان چې دي هغه زموږ د پاره ټول محترم دي بهر داسې الفاظ به استعمالو چې په هغې باندې زموږ خپله خبره هم وشي او دغه شان د هغې هغه نه شي. زاهد صاحب دوه خبرې مخې ته رالې. جلیل جان صاحب وایي چې تاسو سنجیده نه یو. حامد صاحب وایي چې دوی سره څه تجربه نشته. بل که موږ وکتل د ګلګت بلتستان انتخابات چې کوم وشو په هغه کې ټول وزیران تلي والتې به هغې جلسې هم کولې د پی ټي آی ډېر لوی لوی جلسې کېدې نور جماعتونو هم کړي دا موږ نه وایو چې یوازې پی ټي آی کړي دي خو هلته چې کله دغه الیکشن ختم شو نو بیا تاسو رالی صوبه کې تاسو د کورونا دغه وکړو چې یاره دلته کورونا کیس زیاتېږي او اپوزیشن له موږ اجازت نه ورکوو په مانسهره کې هم تاسو ورنه کړو او پېښور کې هم ته اوسه پورې تاسو نه ورکړی. نو آیا هلته دا کورونا چې کوم ایس او پیز دا کورونا چې هلته نه و او دلته دا مطلب په دغه حکومت چې کوم دی په دې ځای کې د حکومت دا پالیسي چې کوم ده دا واضحه نه ده. زه به اول جواب حاجي جلیل جان صاحب له ورکم. جی دی اوس یو خبره وکړله چې یاره مرکزي زمونږ قیادت موږ ته اجازت رانه کړو. نو پرون چې کله زمونږ حکومتي نمایندګان وزیر اعلی صاحب چې کومه کمیټي جوړه کړله دي ته دا وکړو چې یاره نو دی ورسه ولې کمیټمنټ وکړو او عین وخت کې نن وتښتېدل. نو دا دی خبر نه دغه دی چې دی بالکل خبرې ته نه کینی دی یو ضد نیولې دی چې یاره موږ به جلسه کوو که اوون که زموږ سپورټران رسکي که کورونا کیسیز هم سیوا شي خو موږ به دی یو ضد نیولې دی او هغه ضد څه دی چې عمران خان دی لري چې هغه کېدی نه شي به دوی ځان ستړی کړي ډېر هم که ډېرې جلسې وکړي څنګه زموږ منسټر صاحب خبره نن وکړله چې یاره جلسو درنو سره حکومتونه نه ختمیږي نو دا د دې یو غلط فهمي ده. دې به ډېر خواري وکړي دې یو خبره وکړه چې 124 دن درنه ورکړه. الحمدلله موږ پې فخر کوو. موږ چې هغه کله سټارټ کوله نو که تاسو وګورئ موږ جوډیشن لاړو موږ الیکشن کمیشن کې دغه ورکړو چې یاره دا څلور حلقې کلاوې کوي مګر هېڅ دغه ونه شو. اخر موږ سره بل آپشن نو موږ سړکونو ته راووتلو. دې سره څه دغه دی دوی له خو موږ دعوت ورکړی چې راشئ موږ سره کښېنئ. عجیب د دې په ځای به تاسو جواب ورکړئ تاسو د دې خبره واورئ ځان سره پوینټ نوټ کړئ. زه دې ته دا وایم چې د موږ خو که 2 ورځې مخکې ورکړلې موږ له دعوت ورکړو راشي هم دې دپاره نه چې یا موږ جلوسونه نه لویږو. الحمدلله دې د 11 پارټۍ نه جلسې کوي د موږ د یو پارټي وي. موږ د تاریخ گواه دی چې موږ څومره غټې جلسې کړي دي څومره غټ پروګرامونه موږ کړي دي هغې نه جلسو یا د دغه نه موږ بالکل نه یریږو. دې چې څومره کوي دا 11 پارټۍ چې 21 پارټۍ نه شي انشاءالله موږ ته څه نقصان نه شي رسولی. خو زه دا یو خبره کومه که دې د جلسو حوالې سره وي د موږ خپله 21 باندې زموږ رشکۍ کې ښه غټه جلسه وه ښه غټ پروګرام موږ جوړ کړی خو ایون چې موږ چې وکتل چې یاره کورونا کیسې سیوا کېږي موږ ګورئ که د این پي کسان دي که د جی واي دي که پیپل پارټي دي ټول زموږ پاکستانیان دي زموږ عوام دي موږ پې خفه کېږو. دا نه چې یاره موږ یو جلسې له او درنې له خدای نه خواسته له کیسونه سیوا شي نو بیا به دا پی ډي ایم والا به ذمهوار وي. حاجي صاحب پی ډي ایم والا به ذمهوار وي چې کله د دې کورونا کیس سیوا شو. بهرحال دا د دې خپله یو دغه دی هم تاسو ته جواب ورکول غواړئ خو یو ځل بیا دغه مذاکراتو طرف ته به راځو. پرویز خټک صاحب هم تېر ورځو کې یو بیان مخې ته راغلی و هغه وي چې موږ هر قسمه مذاکراتو ته د اپوزیشن جماعتونو سره تیار یو خو صرف د وزیر اعظم استعفا چې کوم ده نو هغه ممکنه نه ده ځکه چې په دې احتجاجونو باندې دغه شانې څوک د اوسه پورې دغه شوي نه دي. ګوره وایي چې که څومره مسایل دي که مهنګایي ده که نور څه مسایل دي د این پي خبره هغې وکړه چې د این پي سره زموږ دغه مسله راغلې وه باقاعده دغه مذاکراتو په ذریعه حل شوه. تاسو چې څومره مسایل دي هغه وایي چې موږ سره کښېنئ موږ سره مذاکرات وکړئ بیا هم تاسو نه کښېنئ. اوس به تاسو په کوم شرایطو باندې مذاکراتو ته تیارېدی شئ چې او دا شرط پوره شي موږ مذاکرات کوو؟ زموږ یو شرط دی چې تحریک انصاف حکومت دی ختم شي بیا مذاکرات خو دا اختیارمند نه دي د مذاکراتو اختیارمند دا خلک نه دي. بیا به چا سره مذاکرات کوئ حاجي صاحب؟ چا سره کوو خو دې سره نه کوو. مطلب تاسو به خپل احتجاجونه کوئ نو حکومت موږ به احتجاج کوو دا زموږ حق دی. ګوره بنیادي حق نه څوک منې کولی نه شي. زموږ ایم ایم اے حکومت دا ټول پارټیانې ګواه دي این پي هم ګواه ده پیپل پارټي هم ګواه ده مسلم لیګ موږ دا روادارۍ مظاهره هلته کړې ده. نن د دیو کې رواداري نشته احترام نشته مشر کشر لحاظ نشته د مذاکراتو لپاره سنجیده نه دي. بالکل داسې حکومت کوي لکه ماشومان لوبې نه کوي دغسې کوي لګیا دي. اوس پورې په دې 5 کالو کې ما ته ګورئ موږ ولې راووتو میدان ته جی ګوره دا قوم ولې راووتو ملتان کې جلسه وشوه کراچۍ کې وشوه کویټه کې وشوه ما 15 میلیون مار چکې لکونه خلک په دې جلسو کې راغل. دا ولې دا ځکه چې دی قوم ته څه کارګزاري ونه خوله دی قوم ته څه ریلیف ورنه کړ. چینی 500 روپۍ کیلو نه 105 روپۍ راغو نو بیا هم دې په ضد دي چې نه مونږ ډېر ښه کار کړی دی.
اوړه چرته لاړل، چینی چرته لاړل، سبزي چرته لاړل، روټۍ چرته لاړل. د دنیا هر یو نعمت د دې په دور کې عوام ته محروم دي. اوس غریبانان دي، مسکینان دي، مزدوران دي، کسان دي، طالب علم دي، کا کسان دي، کا هر یو طبقه ده، کا هغه سرکاري ملازم دي، کا هغه غیر سرکاري ملازم دي. هغه نن په سړکونو کې دی او دې خلکو څه ویلیو چې 10 کسان راووتو گو عمران کو وویل زبا ما کې کا غیرت وي شرم وي نو زبا استعفا ورکوم. نن پارټو نه علاوه اسلام آباد د ډي چوک کې د زنانو مردانو سرکاری ملازمینوں، تعلیم والا، ایجوکیشن والا، ہیلتھ والا مظاہرے ہو کے اور دے گو عمران گو نعرے والے کولے نو دیکھو بیا ملا نړو ګورې جی دا خو اخو سیاسي خبرې عمران خان صاحب چې کوم کړي واجی صاحب د نور سیاسي خبرو کو چې کله دا خلک چې سیاسي خبرې کوي کنه نو خلکو ته حکومت چلم نه راځي، سنجیدم نه دي. کنه چې صاحب تیر حکومتونو کې هم دا سیاسي بیانونه خو ډیر راغلي دي که تاسو وګورئ چې کم خلکو سیاسي بیانونه ور کړی دي هغه په هغه باندې عمل کړی. مونږ ویل چې مونږ جلسه کوو نو کوو، مونږ ویل چې مونږ حکومت ختمو نو ختمو به ان شاء الله. تاسو به وګورئ دا نن تاریخ یا ساتي حکومت به ختمي ان شاء الله. 2021 کې به تاریخ انصاف حکومت نه وي. صحیح سینټ انتخاباتو مخکې مطلب تاسو بالکل تهیه کړل چې بالکل بالکل ګوره چې قوم تنګ دی. مونږه ګوره مونږه د قوم رهنمایي کوي لګیاو دا خو عوام د پی ڈی ایم شکر گزار دی چې یہ قیادت رہو تو میدان تا کہ دا خلق عوامی سطح باندې خلق پخپله راوته وي دا قوم به بلوشه وي خلکو لوټمار کړي خو خده چې دا قیادت سنجیده قیادت رہو تو په یو پلیټ فارم پی ڈی ایم باندې متفق کو دا واحد بلوچستان قوم پرست پنجاب خلق، سندھ خلق او د خیبر پختونخوا خلق په یو پلیټ فارم باندې پی ډی ایم کې راغل او یو تاریخ چلے لګیا دی چې دا ملک بچکو، دا آئین بچکو، د ملک نه د معاشي بدحالي چې دا ختمه کو، اقتصادي پالیسیانې مونږه خسته کو. نو دا ګوره چې د تا کریډټ ورکول پکار دی د پی ډی ایم قائدینو لا چې هغې د ټول ملک مختلف طبقات، مختلف سیاسی اختلافاتو باوجود په یو پلیټ فارم باندې هغه جمع شو او ټولو متفقه مطالبه ده. اوس د ټولو ووټونه جمع کې د عمران خان د ووټونه زیات شو، عوام اکثریت خودي سره شو کنه. نو په دې حواله باندې موږ وایو چې د قوم رهنمایي د وخت کې پی ډی ایم کوي لګیا دی. صحیح ده ټیک شو. حاجي صاحب خبره ترې به زموږ رواني ګران کتونکو پروګرام کې تیم دې وړې شاندمي د مخلو واپس راځو موږ سره اوسئ. د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. حکومت لخوا پی ډي ایم جماعتونو ته د مذاکراتو کوم دعوت چې ورکړی شوی د دغه پی ډي ایم لخوا هغه رد کړی شوی دی او دوی وایي چې په هر صورت کې به دوی د خپلې جلسې چې کوم دي نو هغه کوي. حامد صاحب لږ راته دا ووایي چې کوم خبرې اترې موږ خبره کوو د مذاکراتو نو په تېر وخت کې ستاسو او د حکومت خلاف یو ایشو راغلی وه، بیا چې کوم حکومتي وزرا او وفاقي وزرا هغې رالل چې کوم د این پي مرکز دی پای کې هغې جرګه وکړه، باچا خان مرکز کې هغې جرګه وکړه او د هغې نه پس دغه چې کوم ستاسو هغه مسله وه نو هغه حل شوه. تاسو نه ګڼئ چې یو ځل بیا په دې موقع باندې هم ناسته پکار وه، خبرې اترې پکار وي او دغه چې کوم د پی ډي ایم او د حکومت ترمنځ کوم خبره ده هغه د دې خبرو اترو په ذریعه پکار وه؟ داسې دی چې هغه کم ایشو خو زموږ د پارټۍ د شهدا باره کې دوی خصوصا خبرې کړې وې هغه دوی په نانواتې چې څه ته وایي په هغې راغلي وو. نو موږ بیا خو هغه زموږ د پښتو یو خپله جرګې او د خپل یو سیسټم دی چې په هغه کې موږ د زموږ مشرانو ایمل ولي خان صاحب هغوی ته خپله لار ورکړله. خو دا اوس د قوم او د پاکستان د ټولو خبره ده نو دا یوازې موږ کولی نه شو. صحیح دا خو زموږ مشران دي هغوی به فیصله کوي. اوس که دا موږ داسې یو ځای کې خبرې شروع کړو چې د هغې څه ریزلټ ښکاري نه او دوی سره هغه اختیار ښکاري نه چې دوی به څه شی کولی شي. که داسې یو وجه وی نو موږ به دا دې دپاره هم تیار وی خو د هر شي یو خپل ټایم وي خپل هغې نه د دوی دا لهجې داسې وي نه د دوی رویې داسې وي نه د دوی څه کارونه کارکردګي داسې وه چې موږ ورسره منله. اوس خو اوبه د سر نه تېرې شوي دي نو دې ټایم کې دوی سره خبرو کول خو د وخت زیات دی چې وخت اسې ټایم پاس کول دي نو دا وخت د دې نه دی چې مذاکرات ورسره وشي. اوس دیو صرف و صرف په 1 پوینټ ایجنډا چې دیو دې مستفي شي بیا به ورسره د خپل همدغه بیا به چې حکومت کې نه نو بیا به خبرو کې چې الیکشن کمیشن کې څنګه ریفارمز کېدی شي، شفاف الیکشن څنګه کېدی شي، بیا دې پکې دوی هم پارټي شامل شي. خو مستفي کېدل د دوی دپاره هغه دي ځکه چې دا ملک او خاص کر دا زموږ دا صوبې سره چې کوم حال دوی 2 کاله نه وکړو اخو خلک تباہ برباد شو.
صحیح روټۍ نشي پیدا کولی، بېروزګاري دومره زیاته شوه چې څه اندازې نشته. بس اوس دې نه بعد چې کوم ریشوز دي هغه به هم زیرو ته ځي. داسې یو حالات جوړ شوي دي چې خلک په خودکشیانو باندې مجبوره کوي. یو ټیکسونه دي، مهنګایي ده، اوس دوی مختلف ایشوز راغونډه کوي چې دا پی ډي ایم دا جلسه منسوخ کړي. نو انشاءالله موږ به جلسه هم کوو او مذاکرات وخت اوس تیر دی. صحیح. ټارګټ سره جلسه به تاسو کوئ که فرض که بیا هم حکومت نه ځي کورته، بیا به مخکې لا عمل صحیح بیا هغې دپاره پلان بی هم شته. دا زموږ مشرانو هغه کړې ده. بیا اسلام آباد ته مارچ شته، لا خو نوره جلسې شته. خو دا جلسه چې دا به برپوري او پلان بی ته به انشاءالله ضرورت نه راځي. زما خپل خیال دی چې دا جلسه دوی وګوري، پکار ده چې دوی خپله مستفید شي. صحیح ده. ظاهر صاحب لږ راته دا ووایي که موږ وکتل په ګلګت بلتستان کې چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغې کنفیوز دي چې هغې ته دانلي وایي، که هغې ته یو طرف ته هغې وایي چې دوی دانلي کله بل طرف ته هغې وایي چې دوی خو هغه شانې سیټونه نه دي اخیستي کوم چې اخیستل پکار وو. بهرحال هغه په خپل ځای دوی خپل الزام دی. خو دا راته تاسو ووایي چې کوم هلته په پی ټي آی باندې یا 9 سیټونه دي هر څومره چې هغې اخیستي دي، نو آیا دغه چې کوم د پی ډي ایم بیانیه وه دا خلک د هغې مخالف کې راوتلي که نه؟ تاسو چې کوم اعلانونه کړي وو، ستاسو وفاقي وزیران تللي وو هلته په هفتو هلته مختلف اعلانونه کړي دي، نو آیا دغه اعلانونه چې شوي دي دغه په کومه طریقه عملي کوئ؟ او لږ د پی ډي ایم دا ووایي چې د دې د بیانیه چې کومه وه آیا دغه خلکو مسترد کړه؟ ګورې ارشاد صاحب، ګلګت خلک ډېر باشعوره خلک دي، ښه تعلیم یافته خلک دي. هغې چې وکتل یاره چې دوی کومه د بیانیه استعمالوي، لکه اوس تاسو د میاں صاحب بیان وګورئ، دلته عدالتونو له دوکه ورکړل او بار وتښتېدو. هلته نه کوم زمونږ د سیکیورټي ایجنسیانو کوم زمونږ آرمي چیف خلاف کومه بیانونه هغوی وچلول. نو هغه خو باشعوره خلک دي، هغوی ته پته وه چې یاره دوی زمونږ د ملک دشمن خلاف روان دي دا پی ډي ایم والا دا ټیم. ولې چې د دوی د تقریرونه تاسو وګورئ ټول زمونږ څومره ملکي سلامتي زمونږ ادارې دي هغې خلاف لګیا دي. نو هغوی دا وکتل چې یاره دا زمونږ ملک ته خطره ده، ځکه دا ریجکټ کړل. دوی ډېر وادي وکړلې او دغه وکړلو. ستاسو د بلاول زرداري هلته څومره وخت نه پروت وو، ډېر خلک وو چې ده به د خلک دوکه کړم، خو خلک ډېر باشعور وو، هغوی ریجکټ کړل. صحیح. دې خلکو ته دا هم پته ده چې سیند کې څنګه حالات روان دي. تاسو وګورئ نن سبا د کراچۍ څنګه حالات دي، تاسو وګورئ د ترک ماشومان د ولوګي د لاس مري. نو هغه خو ټول دنیا ته پته ده، ټول ګلګت والو ته پته وه چې یاره دوی دا دي میاں صاحب څه کړي دي د ملک دپاره. 6,000 نه 30,000 ارب ته قرضه ورسېدله پاکستان. صحیح ده. دا خو همدې پارټیانو د حکومتونه کړي باري یو 15 کاله به یو کول 15 کاله بل. نو ګلګت خلکو موږ ته څنګه چې دلته زموږ خیبر پښتونخوا کې 2013 نه الحمدلله زموږ حکومت راغلی، دې نه مخکې حکومتونه تیر شوي، فرق واضح دی الحمدلله چې نو خلکو کې شعور راغلی دی. که دا الیکشن وي، که آزاد کشمیر وي، که د سینټ الیکشن وي، الحمدلله موږ به ښه مارجن سره ګټو، هغه کې څه شک نشته دی. بل جلیل جان صاحب هم خبره وکړه، حمید بھائی هم خبره وکړه چې ستاسو کوم حکومت دی نو دا د کورونا په اړه کې اوس خپل ځان بچ کول غواړي. موږ ځان نه بچ کوو، الحمدلله موږ ښه میدان کې یو. او دا د دې یو منفي سوچ دی چې یاره دې د کورونا حالت کې کورونا تاسو ته پته ده بین الاقوامي یو مسله ده، پوره دنیا کې ده. دا نه ده چې یاره صرف پېښور کې ده یا کې پي کې ده یا دې د پېښور کې جلسه کول غواړي نو دلته اوس کورونا موږ کیسونه یا دغه کړه. دا تاسو وګورئ ټول دنیا کې ده، یو وبا راغلی د ټول دنیا، څومره ملک ټول دنیا یې جام کړې ده، ټول دنیا ولاړه ده که هغه معاشي لحاظ سره. نو الحمدلله کورونا موږ ته دغه نشته. تاسو وګورئ ټول دنیا زموږ د عمران خان صفت وکړو چې یاره دیدو ډېر ښایسته دی هینډل یې کړله کورونا. نو دا څه خبره نشته چې یاره کورونا اړه کې به موږ پی ډي ایم نه، ما خو تاسو ته مخکې ویلې پی ډي ایم نه موږ ته بالکل خطره نشته دی. دا خو به کولی مولانا صاحب به دا خبره کوله چې یاره که یو ګروپ راوځي یو اجلاس وکړي نو د درنه ورکړي او جلسه وکړي نو هغې سره حکومتونه نه ځي. نو دا خو د دې د مشر خپله دا خبرې کړي دي. نو موږ هغې بالکل پروا نه کړو، دا غلطه خبره ده. دا کورونا ډېر سیریس ایشو ده، موږ دا نه غواړو چې خدای نه خواسته موږ خپله تاسو ته موږ څنګه ذکر وکړو د 21 نومبر باندې زموږ راشکۍ کې ډېر یو عظیم شان جلسه وه، خو موږ کینسل کړه ولې چې کورونا کیسونه ورځ تر ورځه زیاتېږي. نو موږ دا نه غواړو چې یاره دوی د پېښور کې پی ډي ایم والا جلسه کوي او خدای نه خواسته کیسونه سیوا شي. دوی د SOPs خبره وکړه، ګوره SOPs دغه دینو کې نشي فالو کولی. موږ ته پته ډېر خلک راشي SOPs نه فالو کېږي. نو موږ نه غواړو چې یاره زموږ عوام ته
کیسونه پازیټیو راشي او سیوا شي زموږ صرف دغه دی نور دې کې څه خبره نشته دی. صحیح. جلیل جان صاحب مولانا صاحب ویل چې په جلسونو باندې حکومت نه زی دا خو دوی خبره ده دې جواب هم ورکړي. بل ورته لګ دا وایي چې حکومت وایي که فرض کا هغې تاسو ته په پېښور کې جلسې اجازه نه درکوي وایي چې که دا کیسونه زیات شو نو دې ذمهوار به بیا پی ډي ایم وي. دویم کوېسچن زما ده او یو به بل دا تپوس سره کوم چې تاسو خبره کوئ چې په ګلګت بلتستان کې کم انتخابات شوي نو هلته یو طرف ته تاسو وایئ چې دهندلي شوې ده حکومت دهندلي کړې ده بل طرف ته تاسو وایئ چې پاکستان تحریک انصاف کم سیټونه اخیستي دي نو اوس په دې نه پوهېږو چې دهندلي کړې ده که کم سیټونه اخیستي دي. ارشاد بھائی دې چل دی چې دغه درنو په حواله باندې تا چې کومه خبره وکړه جی جی نو غالباً ستا عمر به دومره نه زما عمر ډېر دی ما 1965 جنګ هم ماته یادېږي لږ لږ ماشاءالله. د ایوب خان دور کې جلوسونه او جلسې وتې نو ایوب خان کور ته تللی و جی جی او بیا هغې نه پس چې څومره تاریخونه چلېدلي دي که نه نو ټیک دی چې حکومتونه ځي نه لیکن کم آفټر شاک ملاویږي که نه حکومتونو ته دا ډېر لویه خبره وي. جی 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 د هغې کومه کلبلي مچاو شي د هغې په ایوانونو کې مطلب حاجي صاحب تاسو ایکسپټ کړئ چې حکومت چېرته نه ځي. نه اوري که نه ځي به صبر خو که کنه لږ تا به کم که نه لږ اوس نه نګار والا دا خو بې صبره یې که نه جی حاجي جی خبره ګوره دا خبره ستا ټیک ده چې جلسه ګوره مونږ هغه کار نه کوو چې دوی کول چې اسمبلی ته ننوتل او پی ټي وي ته ننوتل مونږ په امن طریقې سره عوام موبلایز کوو. بالکل. مونږ چې کله عوام مونږ ته داد ورکوي جی جی چې مونږ د پاکستان د امن ضمانت ورکوو چې پاکستان کې به مونږ کا 10 لکه کسان هم جمع کړو نو زموږ جلسه کې به امن وي انشاءالله. د دیو چې کله جلسه کړې ده د دیو یو ما سره یو هغه شته فوټیج په خوراک باندې هم جګړې کړي دي یو بل ته روژه وه روژه اذان شوی نو 15 منټه پاتې دی روژه مات کړی وریجې خوړلي دي دومره بې صبره خلک دي چې دا خلک د امن ګارنټي نشي ورکولی خپل جلسو کې او مونږ چې دی الحمدلله خپل جلسو کې امن مونږ یو شعور پیدا کوو. صحیح. مونږ عوام ته دا ښیو چې دا ایجنډې یو ایجنډا بین الاقوامي ایجنډې په تحت دا حکومت راغلی دی د حکومت دا خرابیانې کړي دي دا خرابي کړې ده دا خرابي کړې دا خرابي کړې دا خرابي نن چې په اسلام آباد کې درنی کېږي نو دا جمعیت العلماء درنه وه یو خود مونږ یو غټ پروګرام کړی و چې کله ډي چوک کې دا سرکاري ملازمین چې کېناستل نو هغه د جمعیت العلماء خلک وو یا د نیشنل پارټۍ خلک وو یا د پیپل پارټۍ یا د مسلم لیگ خلک وو دا خو عوام راووتل. عوام چې کله روزي حکومتونو خلاف نو حکومتونه د هغې بیا دا چولونه وخوځېږي او انشاءالله العزیز دا به یاد ساتئ دا به تاریخ لیکي چې زمونږ کله پی ډي ایم جلسه د پېښور کې نو د حکومت به انشاءالله العزیز د بلې جلسې نوبت باندې راځي 2 جلسې زموږ نور هم پاتې دي په 13 تاریخ باندې لاهور کې دی او په 30 باندې ملتان کې دی نو دا مونږ قومي شعور پیدا کوو خلکو ته دا وایو چې دې حکومت دا غلطیانې دي دا پالیسیانې دي زمونږ کله دوی ته حکومت حواله شوی و قرضه څومره وه دی ویل چې زه به خلکو نه پیسې علم بار نه به پیسې راوالم 1 روپۍ که دې راوستې وي دی ویل چې زه به کرب خلک نیسم که 1 روپۍ دی د کرب خلکو نه اخیستې وي دی وایي چې نواز شریف وتښتېدو نو مطلب دا چې نواز شریف وتښتېدو نو ته نااهلې تا خو پخپله هغې ته علاج لپاره اجازت ورکړی دی دا خو غریب خبر هم نه دی. ناجي صاحب بل دا دی واپس نه وي پکار اوس راتلل واپس نه وي پکار اوس هغه ټیک دی پکار بالکل راشي به راځي تاسو به وګورئ چې راځي به انشاءالله تاسو به وګورئ راځي به ټول به راځي دا ملک محب وطن خلک دي ټول چا ته مونږ غدار نه وي ټول محب وطن خلک دي که یو کس خبره کوي سیاسي جمهوري حق دی د هغې چې هغه ته خبره کوي. جی جی. بل دا دی چې دا خلک ټي وي ته نشي کېناستی جلسه نشي کولی دا د خپل حلقو ته دا خلک نشي تللی اوس تاسو ته نه مې اورېدلي ستاسو پرون یو بل چینل کې ناست وم چې وایي دا پي ټي آی والا خلک راځي نه پروګرام فیس کولی نه شي نو کم از کم دا قتل پکار دی چې د قوم ته د څه ریلیف ورکړل د قوم ته د کم د پیو نهرونه او د شاهد نهرونه دي ورکړل چې د قوم به دوی ته دوباره منډیټ ورکړي ګلګت الیکشن چې دی ارشاد بھائی تاسو وګورئ دانلې ډېرې طریقې دي 7 کسان د مسلم لیگ سابق ایم پی اے هغه پی ټي آی ته ولېږلی شو که نه بالکل زمونږ یو خپل ایم پی اے د ګلګت بلتستان هغه هم پی ټي آی ته لاړو د الیکشن نه مخکې نو هغه 8 واړه ګټلي دي 8 واړه کم پارټي په پاکستان کې یو سیټو هغې له حکومت ملاو شو دلته پاکستان کې یو سیټو عمران خان یو سیټو حکومت ته ملاو شو بیا ګلګت کې وجود نه و د پی ټي آی هغې له الیکټیبل یې ولېږل او هغه یې کامیاب کړل نو دانلي څه ته وایي
دانلی سخکر وي خو دانلی طریقې دي مختلف طریقې دي عربي دي کنه هغه دانلی په طریقه باندې خلک هلته ولېږل د کم پی ټی آی کم امیدوارانو هغه بهار دي او الیکټیبل راغل هغه وګټل الیکټیبل څوک مسلم لیگ والا مسلم لیگ والا هلته پاپولر وو هغه خلکو ووټونه وو خپل قوم او شخصیت او هغې وګټل ټکټ د تحریک انصاف واغستو نو دا الیکشن دانلی دته وایي که نه نور څه ته وایي صحیح ده ٹھیک شو حامد صاحب که موږ وکتل تاسو بار بار دا دعوې کوئ د مسلم لیگ نون د خوا هم دا دعوه راځي جمعیت علما اسلام له خوا هم دا دعوه راځي ستاسو د خوا هم راځي قومي وطن پارټي بیا څومره چې پی ډي ایم کې شامل جماعتونه دي هغې وایي چې د پېښور جلسه به موږ د ټولو نه چې کومې تېرې جلسې وي د هغې ټولو نه به غټئ دا تاسو په هر ځای کې دعوه کوئ او چې کوم په میډیا چې زموږ اینکرز کوم دي نو هغې هم دغه پیشنګویي کوي چې کوم پوهه خلک دي چې او دغه جلسه به ټول نه غټئ خو بیا په دې ځای کې د کورونا کیسز چې کوم دي که یو ځل بیا موږ د هغې خبرو وکړو نو هغه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي نو که دومره ډېر زیات خلک راشي ټیک ده تاسو په سټیج باندې چې کوم مشران ناست دي هغې به صحیح SOP فالو کړي هغې به سینیټایزر دغه وکړي د ماسک دغه به وکړي خو لاندې چې کوم دومره ډېر خلک وي نو هغه به په کومه طریقه په SOPs عمل کوي بیا ارشاد صاحب دا ان شاء الله که خیر چې هر انټرنس نو په هغې باندې به موږ ورته سینیټایزر هم پرووایډ کوو هغوی ته به موږ ماسک هم پرووایډ کوو ان شاء الله کوشش به زموږ دا چې څومره SOPs دي هغه به موږ خامخا فالو کوو باقي چې خلک کم راوځي په دې کرونا کې هم راوځي نو تاسو پوهېږئ چې دا خلک تنګ دي او د کرونا پروا نه کوي او راوځي نه دا څومره دا خو د حکومت نه تنګ دی او راوځي دا څوک نشي منع کولی دې کې صرف دا نه چې دا پولیټیکل پارټۍ خلک به راوځي عام خلک دي تاجران به راځي وکیلان به راځي ډاکټران به راځي نو دا چې خلک تنګ نه وي نو بیا به دا نه راتلی تاسو به وګورئ انشاءالله چې دې کې به صرف سیاسي پارټیانې نه شرکت کوي دې کې به سیول سوسایټي او عام خلک چې هغه د یو پارټۍ سره تعلق نه ساتي د مهنګایۍ خلاف د دوی نهلۍ خلاف به راوځي او داسې تعداد کې به راوځي چې دا به ریکارډ ساز جلسه وي او انشاءالله تاسو یو خبره به زه د ګلګت حوالې سره وکړم چې دوی وکړه ګلګت خو به دا عمران خان مخکې ویل چې دا کم حکومت مرکز کی نو هغه دا الیکشن کې که په ګلګت کې که په آزاد کشمیر کې نو په کار دا چې دا خو دا مخکې ویلي چې دا به داسې نه وي نو ده به داسې یو ټرینډ سیټ کړی وی نو موږ ته به اندازه لګي چې واقعي سره دی څه شفاف دی دوی د مرکز حکومت په زور باندې ګلګت کې الیکشن وکړو کم خلک وو چې پوټینشیل وو هغې خپل لکه زما ټیم کې شو او ته زما کلاړي ټیک نه ته نشي ګټلی یا ته بیټنګ نشي کولی بالنګ نشي کولی ته مې بار کړی د دوی خو خپلې پارټۍ نه خلک بار کړي دي نو دا د مرکز همیشه ګلګت او آزاد کشمیر الیکشن چې دا د مرکزی حکومت په زور کیږي دا د خلکو رای نه ده دا د حکومتي زور زبردستی یو پرسنټیج دی چې دوی ته اغستی دی بیا هم چې اوورال ریزلټ د ګلګت وګورئ نو د دوی 24% دی 76% د PTI خلاف تللی دی نو د ګلګت الیکشن دوی ګټلی نه دی صحیح کوشش یې کړی دی چې زور زبردستی کې خپل سیټونه زیات کړي اوس هم دوی لارجسټ پارټي به ضروري خو میجارټي پارټي نه ده حاجي صاحب د بریک ټایم د مینې چې واپس راشو که تاسو ویل غواړئ بیا به تاسو خپله خبره وکړئ ګرانو کتونکو پروګرام کې وړاندې دم اخلو واپس راځو موږ سره د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو د حکومتي چې کوم مذاکراتو په هغې په اړه باندې زموږ خبرې اترې روانې دي ظاهر صاحب لږ راته دا ووایئ چې کوم تاسو خبره وکړه چې تاسو شروع د خپل ځان نه وکړه په رشکۍ کې چې تاسو کومه جلسه وه هغه په 21 نومبر باندې تاسو وایي چې هغه موږ کینسل کړه خو اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي PDM هغې وایي چې موږ به خپلې جلسې کوو په حکومت باندې څه دباو شته ما خو تاسو ته ویلې چې هېڅ دباو نشته دی جي موږ خو دې دا جلسې نه کینسل کول غواړو ګوره موږ یو جمهوري خلک یو موږ غواړو چې دې جلسې کوي خو کورونا ته ډېر صبر وکړي کورونا کیسز ډېر زیات زموږ خاص کر خیبر پښتونخوا کې ډېر زیاتې طرف ته روان دي نو موږ غواړو چې دې وکړي موږ نه بالکل یریږو نه جلسو نه دغه کېږو موږ دې جلسې مو کې درنیم دي خو آفټر کورونا دې وکړي آفټر کورونا ټیک تاسو به ورته ډېر ښه دغه ورکوئ خو د دې ټارګېټ چې کوم دی نو دې سینټ انتخابات دي چې سینټ انتخاباتو نه مخکې دوی چې دا حکومت ختم شي د هغې لپاره دوی چې کوم دی نو خپل ځان ته ټارګېټ چې کوم دی نو هغه دا کال یې ښودلی دی دوی چې روان کال به نور انتخابات کیږي سینټ انتخابات چې کوم دي نو د هغې په اړه باندې دوی وایي چې په سینټ کې ستاسو سیټونه را نه شي دوی مین فوکس همالته دی ګورې دنیا په امیدونو آباده ده دا به د دې یو سوچ وي چې حکومت به لاړ شي خو د دې لاړګیرنه ورکوم چې حکومت چېرته هم نه ځي الحمدلله موږ له خلکو یو میجارټي سره راغلي وو موږ له
خیبر پختونخوا کې تاسو وګورئ 2013 نه 18 پورې الحمدلله موږ کارکردګي وښودله نو خلکو دوباره موږ راوستلو داسې مرکز کې پنجاب او بلوچستان وکتل چېرې کې پی کې کې الحمدلله دوی ډېر کارونه وکړو نو ځکه هغوی پی ټي آی له چانس ورکړو دی خو تاسو ته پته ده 35 سالو نه پاکستان کم ځای کې و پاکستان اوس تاسو وګورئ د دوی 5000 ارب قرضه موږ واپس کړله دی پی ډي ایم چې کوم دی به یو بل ته ویل چې یاره دا غل دی او دا داسې دی او دا غدار دی ملک او دی هم دی به یو بل سره ویل اوس یو شولو دا ولې یو شولو جي دی مین دغه دا چې یاره دی د احتساب بند کړي خو وزیر اعظم عمران خان ویل چې احتساب به کوو چا چې زموږ د ملک سره زیاتې کړی چا چې غلا کړی ده چا لوټمار کړی موږ نه پرېږدو نو دوی اوس دا ځکه یو دی شوي دي چې یاره دوی به د احتساب کم دا دی احتساب شروع کړی دا بند کړي خو موږ له چې خلکو دا ووټ راکړی عمران خان الیکشن کې دا کمپین کې دا ویلو چې یاره موږ به احتساب کوو چې دې ملک سره چا زیاتې کړی هغې نه به موږ حساب کتاب اخلو حاجي صاحب وایي چې موږ به احتساب کوو چا چې هم لوټمار کړی دی نو هغې به موږ نه پرېږدو بل دی وایي چې بس تاسو تسلي ساتئ زموږ حکومت دی همدغه شانې به روان وي تاسو به خپلې جلسې کوئ او موږ به زموږ حکومت روان وي ګوره جي د 15 کاله او 2 کاله د دوی وشو احتساب یې څومره کړی لږ وښیي چې کله د دیو باندې د احتساب شکنجه راشي تاسو د احتساب کمیشن چیئرمین نیب چیئرمین سے ویلیو کہ اگر حکومت کے وزراء کو ہاتھ ڈالا گیا تو ان کی حکومت ایک دن میں گر جائے گی احتساب خدا عمل دیکھا نا جی اور دلتا پیښور کے صوبہ خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن جوڑو کروڑوں روپے پہ وہ لگے تھے دیو پہ کلا دیو باندې شکنجه راغا نو احتساب کمیشن ختم کو نو مطلب دا دی چې داخله خو اسه برای نام ناس دی چې مونږه کارکردگی مونږ ته وښیي خالی یو کارکردگی یو مثال دی وښیي چې کم ما دا کار کړی دی هایډرو پروجیکټ دی وښیي بجلی پیدا کړې وي ډیمونه دی جوړ کړي وي 1 لاک نوکریانې دی ورکړي وي 15 لکه کورونه دی ورکړي وي خلکو ته د ملازمت ورکړي وي نو ته ووایه مونږ ته که نه یو شی هم نشته ستا چې مونږ حاجي صاحب نو تاسو هغې تاسو دغه ته پرېږدئ نه که نه کار ته نه پرېږدئ مونږ خو د اسم نه ګوره جي عدالت هم د دی ادارې هم دې سره عدالت هم د ټولې دی حاجي صاحب اور خیر دی زبر خبر وړه ادارې هم دې سره دي مرکزي حکومت هم د دې دی څلور واړه حکومتونه په هغه کې د دې دي په سند کې د دې حکومت دی نو دې چا لاسونه چا تړلي دي موږ خو نه تړلي هر څه کولی شي ګوره دا چې اپوزیشن گرفتارۍ مثال خبر اپوزیشن خلک گرفتارۍ نو ښه عمل دې مو کي که نه لکه ښه کار دې مو کي قوم دپاره که نه چینی دی ارزان کی جهانګیر ترین باندې دوی په خپله پرز خټک ویلی و چې ملزم باغ گیا ویلی و که نه ویلی نن هغه بیا راغو د چینی 40 ارب روپے آگے تا سبسڈی ورکڑے ہو اور شبر زیدی سے وہی وہ جس کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو عمران خان کہتا ہے کہ میرا فنانسر ہے نو احتساب خدا حالت دے نو قوم خدا سے زونه ګوري کنه جی چې ته بل تغل وې او په خپل ستا په پاټې کې دنه چا پې راغله ناز دي بیان تردید کړه حاجي صاحب چا شبرزي د دې بیان تردید کړه چې دا معنی نو هغه تردید کړی او داسې خو پرس خټک هم ویلي و چې جهانګیر ترین داسې اوس وایي چې ما نه دي ویلي دا خو روزانه تردیدونه کېږي دغه ژبه مې لږ دغه شو بهرحال د دې حکومت ختمېدو نږدې ده انشاءالله وابسته راشي زر سے امید بهار رک مونږه الله تعالی نه یقین دی چې د دې حکومت ختمېدو والا دی انشاءالله صحیح ده حمید صاحب تاسو لږ دا وایي چې حکومت وایي چې کم د اپوزیشن ته کوم مذاکراتو خبره کوله نو هغه صرف د عوامو تحفظ و موږ پکې ذات دیو نه موږ ته هیڅ سیاره نشته دوی که څومره جلسې کوي د هغې نه موږ یو په 2 غټې کولی شو او دا هم چیلنج هم ورکړی دی چې که فرض کا دا کورونا ختمه شوه نو تاسو ټول 11 جماعتونه راغونډ شئ تاسو څومره جلسه کوئ د هغې نه به موږ یوازې غټه جلسه کوو داسې دی چې ټولو نه اول خو به زه دا ووایم چې دیو سوات کې چې کوم جلسه کړې ده دا اوس د مسلم لیگ د جلسې نه اول هغې فوټیج دوی خپله وګوري چې د دوی 3700 کسانو 3722 کسانو دا جریجان سے تجربه دا مونږ ملګرو هلته کورسه شمارلی دي نه حاجي صاحب کورسونه بغیر هم نه نه دومره نه وو ما چې کوم جلسې کړي دي زما جلسې ریکارډ دی دا خلک مات کی زما جلسې ریکارډ دی مات صحیح ده ټیک شو زه ته چیلنج ورکوم جی تاسو عجیب زمې دا چې دیو چې کومه جلسې مخکې د حکومت نه اول کړې وي او بیا د دې جلسې کمپیریزن چې دیو کې دوی د خپل اندازه ولري 21 تاریخ جلسه چې دیو کینسل کړې ده یو وجه دا هم ده چې جلسې د دیو ناکام دي خو دا 21 تاریخ جلسه منسوخ کولو د دا وجه نه و چې هغه به دا صرف د پی ډی ایم د 22 جلسې هغه د پاره دیو سازشي طرز باندې دیو کینسل کړي چې دا مونږ وګو نو دیو به هم کینسل کی مونږ به پریشر واچو خو پی ډی ایم اوس فیصله کړی چې د پریشر مني نو داسې
نور هتکنډې مني حالانکه دوی چې اوس جلسې ناکامولو دپاره انتظامیه کم مونږ سره ساین بورډز نه پرېږدي ځای په ځای مونږ ته ډېر مشکلات پیدا کوي خو هغې باوجود چې څومره زیات مشکلات پیدا کوي خلک په زیات تعداد باندې راځي زه دوی وایم چې دوی قرضه زه به د زاهد صاحب یو خبرې جواب ورکړم چې قرضه مونږ دومره واپس کړې ده 15,000 روپۍ ده خو اغستې څومره ده او بیا ټول نظر دیو ته به شاید پته وي یا نه زمونږ صوبې حکومت 2013 کې چې د دیو کله راتلو ان پی ګورنمنت ختمېدو زمونږ صوبه صرف 88 ارب روپۍ مقروضه وه او نن هغه قرضه ته تقریبا 388-400 ارب روپو ته نو ته 2 کاله کې چې کومې خبرې کوې تا 2 کاله کې څه کړي دي چې 2 کې به ته وکړي زم چې زمونږ صوبه نن سبا دیوالیه پراته ده د تنخواګانو پیسې نشته ده ته د 2 کالو جواب راکا 2 کاله خو به مونږ بیا هم تپوس کوو هغې کې خو زه درته دا یم چې زمونږ صوبه چې څومره 2 کاله کې دوی خرابه کړې په تاریخ کې هم دومره قرضې چا نه دي اخیستي که بي آر ټي ته وګورئ بي آر ټي نه اول یو پراجیکټ بیوټیفیکیشن پراجیکټ هغه خو دوی په بي آر ټي باندې یوړو 2 ارب روپو پراجیکټو نن د بیوټیفیکیشن پراجیکټ یو ګل چرته ښکاري یو چمن یو بوټی چرته ښکاري ملم جبې سکینډل وګوره بلین ټری سکینډل وګوره یونیورسټیانو کم حال جوړ کړی دی زمونږ چانسلر دی هغه کلاس 4 کې نښتی دی زمونږ داسې یو عجیبه غوندې سیسټم روان دی چې یونیورسټیانې تباه فاینانشل کرایسس کې دي هر هغه اداره اسپتالونو میک اپ یې کړی دیو صرف او صرف چې کم دیو کم شیز ته کار وایي هغه د دیو میک اپ دی میک اپ نه علاوه هېڅ قسم ته کار زمونږ نه په صوبې کې او نه په پاکستان کې شوی دی او نه داسې څه چانس ښکاري چې دوی څه سیریس دي چې دوی به د خلکو د تکلیفات او دا کم ټینشنز دي دا به دوی ختم کړي ٹھیک ده زاهد صاحب ټیم بالکل موږ سره کم دی یو منټ کې که تاسو دوی ته خبر جواب ورکول غواړئ د دې ته دا وایم چې دی خبرو که 2013 نه 2013 نه مخکې هم دې خلکو ته پته وه چې د صوبه کې څه شوي وه صوبه کم حالاتو کې وه او اوس څه دي الحمدلله ډېر فرق راغلی دی که میګا پراجیکټ دې نه مخکې حکومتونه د دې حکومت راغلی دوی دې ماته یو میګا پراجیکټ وښیي موږ الحمدلله بي آر ټي کړی موږ پې فخر مالکان هیډ پراجیکټ ما جوړ کړی مالکان کې بجلی ما پیدا کړی دا مالکان کې صرف هسپتالونو ته یې ګریډ ور کړی دی ما په یونیورسټیانو جوړ کړی دی ان پی والا جوړ کړی دی ما جوړ کړی یونیورسټیانو کالجونه جوړ کړی دي دیکھو پردے منصوبوں باندې تختیاں لګئی تاسو دا پردے منصوبوں باندې تختیاں لګئی او منګه پکې 46 منصوبه زما دا تختیاں دی لګئی ان ټي اس باندې برتی کړی دي منصوبه د مسلم لیگ دا تختیاں دی لګئی زما تاسو جی تاسو بلډینګ جوړ کړی دی موږ منو خو نه پکې ټیچرز نه پکې سټوډنټ موږ الحمدلله 44000 ټیچرز په ان ټي اس باندې برتی کړی دي هغه کې موږ 45000 روپے 45000 صحت د برتی کړی دی ټیچر جوړ کړی موږ ټوریزم تاسو ګورئ موږ څومره سکوپ دی دنیا شل ملکو کې پاکستان 1 نمبر کې رااله دومره خلک ټوریزم راځي او څومره پیسې اغستې خلکو برتیانو څومره پیسې اغستې نن تاسو ګورئ نن موږ ګورئ تاسو څومره پیسې اغستې دي 1.5 لک کسان پکې سفر کوي تاسو وي خلک یریږي بي آر ټي نه ولې دا 1.5 لک خلک پکې روزانه سفر کوي خوشاله دي اخیری تاسو تاسو نه مختصر جواب رالدار کې دغه چې کوم وزرا او پریس کانفرنسونه پای کې دا وی چې 13 وخت کې چې کوم لومبې لهرو د کورونا پای کې اپوزیشن جماعتونو موږ سره ډېر تعاون کړو وس په کار هم د چې موږ سره تعاون وکړي تاسو د حکومت سره تعاون ته تیاری د جلسو نه هټ کر خبرو وکړو مونږ جی جلسه هم کوو تعاون هم کوو د ګوره بیماری چې دی الله طرف نه دی او زمونږ کومه جلسه ده علماء کرام هم راځي شیخ الحدیث شیخ القرآن هم راځي زمونږ کور کې روزه خلک نیسي او ان شاء الله ذکر اذکار سره راځي ذکر اذکار سره ان شاء الله دا بیماری به ختميږي او عمران ختم شونه دا بیماری به ختم ان شاء الله دا تاسو سوچ دی جی سه دا زمونږ عهد دی پخته یقین دی د الله په ذات باندې دا بزی ان شاء الله صحیح د ډیر مننه عبدالجلیل جان صاحب زاهد مومن صاحب فرید حمید طوفان صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو موږ ټیم راو ګران کتونکو همدغه زمونږ د نن د پروګرام کم چې د حکومت لخوا دعوت ورکړی شو د مذاکراتو او که موږ په تیر وختونو کې خبره هم وکړو نو دغه حکومتونه چې کوم وي اپوزیشن جماعتونه چې کوم وي احتجاجونه هم کوي خو دغه مذاکرات چې کوم وي نو هغه خامخا کوي دا اول ځل موږ ولیدل چې د دې نه هغې انکار وکړو خو د اپوزیشن لخوا دغه خبره مخې ته راغله چې دغه بې وخته دوی ته دغه دعوت ورکړی شوی دی د مذاکراتو ټیم چې کوم دی به قول د هغوی هغه ختم شوی دی ګران کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سره تر اجازت غواړو د الله پامان